جی ګرانو خبرېدونکو یو ځل بیا تاسو ټول ته هرکلی پروګرام لټون دی ټول شمال ریډیو ته غوږ یې دا وخت موږ سره ټلیفون د لارې د پاکستان تحریک انصاف سینیئر غړی دغه صوبایي اسمبلی ممبر د باجوړ نه منتخب ایم پی ای ډیرډک چیرمن ډاکټر حمید الرحمن صاحب ملګری شوی. ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه چې راته وخت مو راکړو هرکلی درته وایو. ډیره مهرباني وحید خان، شکریا چې تاسو موږ له مقرره کوئ چې د خپلو خلکو سره د خپلو عوامو سره خپل غږ شریک کړو. مهرباني. شکریا. ډیر وخت نه د ان اف سی وارډ خبرې اترې کېدلې به سابقه وزیر اعلی صاحب به هم ګیله کوله ګنډاپور صاحب چې وفاق موږ ته روپۍ نه راکوي زموږ حق. اوس موجوده وزیر اعلی صاحب هم دا وایي چې 3015 اربه روپۍ دا زموږ په وفاق باندې قرضه ده دا راته راکوي نه، او چې کوم سټیټمنټ د وزیر اعلی صاحب راغلی او ډېر ټیک ټاک نمایندګي هلته کړې ده سره وایي چې دا وفاق باندې دا زموږ دومره سیوا قرضه څنګه جوړه شوه؟ داسې خو خبره سره ډېره لرې وتې نه ده. وحید خان تاسو ډېره مننه. اصل کې د ان اف سی حوالې سره خو په اول ځل باندې مخکې چې کوم زموږ وزیر اعلی صاحب و هغه هم چې کله دلته په وفاق کې میټینګ ونه په هغه کې د ان اف سی او بیا خاص کر زموږ چې کوم نور بقایاجات دي د بجلی په مد کې دارنګه د ټوبیکوسس په مد کې او بیا خاص کر د قبایلی اضلاع د مرجر نرستو چې کوم د قبایلی اضلاع شهر دی دغه حواله سره علي امین ګنډاپور هم خو مضبوط دلایل سره خپل مقدمه د خیبر پښتونخوا د عوامو پیش کړې و. په دې ټیم کې چې زمونږ وزیر اعلی صاحب د قبایلی اضلاع سره په خپل هم تعلق لري او په اول ځل باندې داسې وشول چې د څنګه چې موږ مخکې د ټولو چونکی دا زمونږ مشترکه مسله ده د ټولي صوبې مسله ده د قبایلی اضلاع مسله ده نو په دې باندې په اول ځل باندې څنګه چې موږ د امن حواله سره د ټولو سیاسي جماعتونو او دارنګ اپوزیشن جماعتونو سره په یو پیج باندې موږ راوستو نو د ان اف سی حواله سره هم تاسو به کتلی چې د ان اف سی حواله سره د اپوزیشن جماعتونو او زمونږ د ټولو یو سټانسو د حکومت نو دا چونکی زمونږ یو درینه مسله ده او وفاق چې کوم زمونږ د قبایلی اضلاع سره او د صوبې سره کوم زیاتې کوي نو هغه د ټولو دنیا په مخ کې دی. دا فارموله چې دا یو آئینی مسله ده دا داسې نه ده چې ګنې مونږ په خپل د خپل حق نه زیات سیزونو پسې نخلو بلکې دا یو آئینی مسله ده او زه وایم چې په دې آئینی مسله کې وایلیشن کوي نو دا بالکل د ارټیکل 6 مرتکب کیږي ځکه زمونږ حقوق مونږ ته نه ملاويږي. وزیر اعلی صاحب زمونږ دا ټوله مقدمه په اسانه انداز سره پیش کړی دا او هغه کې زمونږ په صوبایي لیول باندې هم کنسلټیشن میټینګ شوی او د اپوزیشن سره هم شوی او دا فارموله خو تاسو پته ده چې دا چې کوم زمونږ د ډیویزیبل پول چې کوم حصہ ده نو دا د مخکې نه ډیسایډ شوی ده چې د دې ټولو 57.5% به دا به صوبو ته ملاویږي او د پاپولیشن په بنیاد باندې ملاویږي. نو دغه مخکې چې کوم ساتوي ان اف سی ایوارډ شوی او دا غي نه وروسته یو ډیر ټایم داسې شوی چې یو پراپر ایوارډ او یا دارنګي میټینګ نه وشوي نو په دې ټیم کې دا غي د ایوارډ مطابق چې کوم مخکې د ساتوي چې کوم ان اف سی ایوارډ شوی باقي کې د هرې صوبې خپل یو شهر او ظاهر خبره ده چې ډیرو صوبو ته خپل شهر ملاو شوی همي پنجاب ته خو خامخا ملاويږي ابوزات زمونږ د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان او د سنو نو باقي حواله سره دغه میټینګ شو ان شاء الله زمونږ امید ده چې د دې میټینګ به ثمرات خامخا راوځي. سید څنګه تاسو کوو کړه 3500 ارب روپۍ زمونږ وفاق ته جمع شوی لکه سره دا وایي چې دا څنګه جمع شوی مطلب سالانه 200 روپۍ زمونږ 200 اربه ورته وشي نو هغه راته 200 اربه راکړي دا نورې پاتې شي دا زمونږ د قرضه په څنګه واوړېدله؟ وفاق همیشه دا خبره کوي کنه دغه مسلې نه د بچاو د پاره چیرې مونږ سره په ډیویزیبل فول کې 2 روپۍ نشته چې هغه مونږ صوبې ته ورکو. زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کومه د 7th ان اف سی وارډ حصہ دغه 14.65% ده هغه کې بیا زمونږ چونکی مرجر شوی دی نو زمونږ صرف انتظامی مرجر شوی دی فاینانشل مرجر چې کوم دی نو هغه زمونږ کنډیشنل یا سبجیکټډ و د دغه سره د 100 ارب روپو سالانه سره چې هغه د دې ان اف سی وارډ نه د ترقیاتی مد کې زمونږ سره یو کمټمنټ شو د ستا جزیز کمیشن هغه هم موږ ته نه ملاوي شوی نو دی خو ظاهر خبره ده چې ثبوت خو حصہ ورکوي خو هغه جمع کیږي دارنګ څنګه چې کمټمنټ شوی دی زمونږ د خیبر پښتونخوا 14.62
حصہ ده د 57 کې چې کوم دی 57.5 فارمولې تحت هغه موږ ته نه دي ملاو شوي د هغې نه چې کوم تاسو کوم ذکر کوئ د هغې زمونږ دومره پورې لایبلیټي دي د اوس زمونږ چونکې قبایلي اضلاع هم مر شوي دي نو زمونږ تقریبا 19.46 زمونږ شعر جوړیږي نو په دغه حساب باندې زمونږ چې کوم بقایاجات دي نو تقریبا زمونږ په دې ټیم کې 850 ارب روپۍ چې کوم دي دا زمونږ په ان اف سی په مد کې هغې ته بقایاجات دي دارنګې د ان ایچ پی او د نت هایډل پراپرټ چې کوم دی د هغې په مد کې زمونږ پیسې دي او ټوبیکوسس په مد کې پیسې دي دا ټول چې کوم دی نو انټر سی سی آی چې کوم میټینګ کېږي سی سی آی میټینګ مخکې هم شوی د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په ټایم کې نو باقي ټول دا مسلې ډسکس شوي وي په هغې کې تر اوسه پورې وفاق ناکامه شوی دی او موږ د ثبوت خپله حصه نه راکوي دا یوازې زموږ مسله نه ده بلکې دا د بلوچستان هم ده دا د سن هم ده صحیح ده مونږ اکثر چې کله پروګرامونه کوو په داسې ترقیاتي کارونو باندې نو دوه ټینور ډېر پراوډلی یادېږي یو د ایم ایم ای دور چې هغوی اوس هم ډېر سینه تان کہتے ہیں چې مونږ خو دا کارونه کړي دا مو کړي دا پلونه دا سړکونه دا سکولونه دا زموږ د لاس وي او دویم دور د عوامي نیشنل پارټۍ چې هغې هم هغه خبره برملا د دې دغه کوي چې دا وګورئ دا سکولونه دا یونیورسټۍ دا خو هر څه مونږ کړي خو چې شاته بیا ګورو نو په هغه دور کې هغې ته ان اف سی وارډ وخت په وخت میلاو شوی دی د ایم ایم ای په دور کې مشرف صاحب یو فارموله جوړه کړې وه چې سالانه به دې ته میلاوېده بیا پیپلز پارټۍ دور کې هم هغې ان اف سی وارډ وکړو او باقاعده ان پي ته د هغې ټیک ټاک حصه به میلاوېدله نو که اوس هم دا ان اف سی وارډ کې زموږ حصه میلاو شي نو څه خیال دی ستاسو چې پی ټي آی دا دغه لري چې دغه رنګ یونیورسټۍ هم جوړې کړي کارونه هم وکړي اصل کې د پی ټی آی چې کومه زمونږ تاسو ته پته ده چې کله مونږ اوس په دې ټیم کې په اقتدار کې رالو نو تاسو ته په پته چې زموږ سره صرف د ټولو ملازمینو د 17 یا د 18 ورځو تنخواه وه بالکل د هغې نه مخکې چې کله زمونږ حکومت و نو زمونږ د ټولو سکیمونو دپاره ډیولپمنټل او نان ډیولپمنټل سکیمونو دپاره هم یو کافي زمونږ چې کوم د صوبې خپل ریسورسز و د هغې نه یو کافي اماونټ کې زمونږ سره دغه موجود وو پیسې موجودې وې خو د هغې نه وروسته پکې کیرټیکر ګورنمنټ راغلی کیرټیکر ګورنمنټ د هغه خزانې او دغه پیسو داسې په بېرحمۍ سره تقسیم وکړو چې د هغې منډیټ هم نه و او خزانه بالکل خالي شوه د هغې نه وروسته چې کله زمونږ حکومت راغلی نو ډېر سکیمونه داسې وو چې هغه ترو فارورډ سکیمونه داسې وو د محمود خان په دور کې چې د هغې موږ کلکولیشن کړی نو تقریبا دا داسې سکیمونه پکې راتله چې د هغه کمپلیشن ټایم به په 40 سال کې لکه 40 سال بعد به هغه سکیمونه کمپلیټ کېدی خو د هغې نه بعد مونږ الحمدلله هغه فاینانشل منیجمنټ داسې طریقې سره وکړو چې زمونږ ټول سکیمونه روان شو زمونږ د خاص کر د قبایلي اضلاع او بیا د صوبې چې کوم لایبلیټي دي په وفاق باندې چې دا پیسې مونږ ته راکړي نو زمونږ به دا ټولې مسلې حل شي زمونږ الریډي الحمدلله اوس هم په دې ټایم کې زمونږ په ډیولپمنټل کارونو باندې چې کوم د خلکو ضروریات دي هغې باندې ښه په تیزۍ سره کار روان دی او د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ د هغې دورانیه چې کومه ده په دې اوسني کال کې د هغې فاینانشل منیجمنټ سره هغه موږ ډېره راکمه کړې ده چې یو سکیم به په 20 کاله کې پوره کېدو نو هغه په 8 کاله کې به پوره کېږي د میګا پروجیکټ چې کوم دي د هغې سره سره د یونیورسټیانو خبره تاسو وکړه یونیورسټیانې چې کوم دي هغه زموږ په دور کې چې کوم دی نو د هغې دپاره هم د یونیورسټیانو خپل یو کرایټیریا ده موږ غواړو چېرې زموږ کومې غټې یونیورسټیانې دي چې د هغې مخکې یو نوم و لکه تاسو وګورئ پېښور یونیورسټۍ یو نوم و هغه پېښور یونیورسټۍ دا پوزیشن دی چې هغه نن سبا په خساره کې ده نو بجای د دې چې موږ نوې یونیورسټیانې جوړو د صرف د دې لپاره چې په یو ځای کې یو پولیټیکل سکورینګ وکړو بیا هغه یونیورسټۍ هغه وسایل هسې خراب شي نو موږ غواړو چې زموږ د موجوده چې کوم یونیورسټیانې دي چې هغه زموږ د صوبې ضرورت او ایجوکیشن دغه پوره کولی شي دا موږ سټرنتن کړو او انشاءالله د هغې دپاره زموږ صوبه لګیا ده او کارونه کوي میګا چې زموږ نور کوم پروجیکټس دي اوس په دې ټایم کې زموږ چې کوم دی نو د خوشخبرۍ خبره ده چې زموږ د دیر موټروی چې دغه به هم په دې کې جوړیږي او ټایم ټو ټایم به په دې کې ایکسټینشن هم کېږي او په شرط د دې زموږ د خپل وسایلو نه علاوه چې موږ ته وفاق خپل روپۍ راکړي صحیح ده په دې میټینګ کې وزیر اعلی صاحب د قبایلو مقدمه ډېره ښه مؤثر انداز کې وړاندې کړې ده نو د هغې وزیر اعلی صاحب د خبرې په رڼا کې بیا یو کمیټي هم جوړه شوه چې سفارشات به تیاروي او د قبایلو په دې خبره باندې ټول متفق شوي هم دي چې دوی ته پکار ده چې میلاو شي خو دې نه مخکې چې مونږ څومره هم پروګرامونه کړي وفاقي نمایندګان مونږ اخیستي نو هغه په دې ګیله چې مونږ د قبایلو روپۍ صوبې له ورکوو خو بیا دوی نه لګوي نو اوس په دې مد کې تاسو دا خبره بالکل غلطه
ده د مونږ ته چې کومې پیسې راځي د یو خو مونږ سره چې کوم کمیټمنټ شو د 100 ارب روپو سالانه په هغې کې هم زمونږ بلاشه لایبیلیټي او دومره پیسې پاتې دي چې هغه مونږ ته میلاو شي. او بیا د دویمه خبره دا ده چې زمونږ د دغه پروګرامونو دپاره یو اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام دی چې هغه چلیږي او زمونږ دا ټول ډیولپمنټ دا کارونه روان دي. هغه د سکولونو په مد کې دی که هغه د کالجونو په مد کې دی که هغه انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی. دا څه نه کېږي، دا هم د دغه پیسو نه کېږي چې په هغې کې صوبه هم خپل شی راچوي او د هغې سره سره چې کوم د وفاق نه کومې پیسې راځي د چا چې کوم تحفظات دي هغه د کمیټۍ مخې ته کېږي چې یاره دا د ای ای پي په مد کې یا د 100 ارب روپو سالانه په مد کې چې کومې پیسې راځي دا چېرته لګېدلي. په دې باندې موږ په خپله باندې هم کوېسچنز راوړي دي په کوم ځای کې چې غلطي شوي که هغه زموږ د اوسني حکومت نه شوي یا زموږ د تېر حکومت نه شوي باقاعده د هغې موږ په خپله باندې بینګ د پارټ اف دس ګورنمنټ چې دی که نه موږ هم د هغې تپوس کولی شو. خو دا کوم ډیولپمنټل کارونه چې په قبایلي اضلاع کې په تیزۍ سره روان دي نو دا د څه نه کېږي، دا د دغه پیسو نه کېږي، د دغه فنډ نه کېږي. نو دا خبره بالکل بې ځای ده. او البته د ان اف سي چې کومه فارموله ده او د هغې چې کوم تحفظات دي هغه په یو خبره باندې دي چې د پاپولیشن په بنیاد باندې چې کله موږ وسایل تقسیمو نو په کار دا ده چې د کوم ځای نه وسایل ډېر میلاویږي چې په هغه خلکو باندې موږ پیسې ولګو. دا یو حقیقت هم دا دی ځکه چې که تاسو وګورئ د کراچۍ د سټي نه د ټولو نه زیات چې کوم دی نو دغه ډیویزبل پول ته پیسې راځي. خو کله چې بیا پیسې تقسیمیږي نو هغه چونکې صوبې ته تقسیمیږي او صوبه بیا د هغې خپله مرضي ده چې په کوم سیکټر کې لګوي نو هغه کې بیا ظاهره خبره دا ده چې د کراچۍ په ډیولپمنټ باندې کمې روپۍ لګي او باقي پسند باندې پیسې لګي او اکثر پکې خلک بیا د خلکو جیبونو ته ځي. نو دغه د نیشنل فاینانشل ایوارډ کمیټي چې کومه ده د هغې یو تحفظات دي او په دې باندې چې کله میټینګز وشي نو دغه مسلې پکې حل کېدی شي. زموږ ټول ډیولپمنټل کارونه هم د دغه پیسو نه روان دي چې په هغې کې زموږ د صوبې خپل شیر دی او دارنګه زموږ چې د وفاق کوم شی راځي د هغې نه زموږ دغه کارونه روان دي. سیده دا تیر په دې 2025 کې چې کوم بجټ وړاندې کېدو بجټ سیشنز کې چې کوم فاینانس ډویژن لخوا ریپورټس جاري شوي نو هغې کې دا ویلي چې تیر کال چې ټرایبلز ته کومې روپۍ راغلې وې نو د هغې په 100% کې صرف 48% لګېدلي او 52% چې نو پاتې وي. تاسو د هغه یو مد کې ای ډي پي راغلی وه ای ډي پي 30 ارب راغلی وي خو صرف 26 ارب لګېدلې وي باقي په 4 ارب روپۍ ورکې شوي دي. دې نه علاوه ای آی پي تاسو یاد کړه نو دا 48 ارب روپۍ راغلی وي او په دې کې صرف 24 ارب روپۍ لګېدلي او 24 ارب په دې کې پاتې دي. نو اوس لکه وفاق خو به روپۍ ورم کې خو دا 13 ریپورټ زموږ مخې ته دي چې بیا حکومت په ټرایبل کې لګوي نه. نو داسې ده که نه چې تاسو دغه خبره وکړه چې کومې پیسې راشي نو هغه لګېږي. نو تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې قبایلي اضلاع کې د ډېرو سکیمونو دا سچویشن دی چې هلته سکیورټي سچویشن حالات خراب دي د هغې په وجه باندې هم هغه پیسې چې کوم دی ونه لګي نو هغه د دې مطلب دا نه دی چې دا پیسې چېرته ورکې شولې دا ورکېږي نه بلکې دا جمع کېږي او هغه د هغې په حساب باندې بیا نوی ای ډي پي جوړیږي او فارمولیټ کېږي او په هغه طریقه باندې د هغې یوټیلایزیشن کېږي. ظاهره خبره دا ده چې په صوبه کې هم داسې سکیمونه وي چې د هغې لپاره الوکیشن وشي خو د وجوهاتو په وجه باندې هغه سکیم ایکزیکیوټ نه شي هغه کې څه ډسپیوټ راشي نو د هغې پیسې مطلب دا نه چې دا پیسې وخوړل شو یا ورکې شولې بلکې هغه پاتې شي او هغه بیا په نورو سیکټرو کې یوټیلایز شي. لکه زه دا وایم چې د یو روډ دپاره موږ پیسې منظورې کړو هغه پیسې چې دی د یو ډسپیوټ په وجه باندې هغه روډ ونه شي نو دا پیسې خو یوټیلایز کېږي نه نو دا بیا نورو سکیمونو ته ریپریپریشن د هغې کېږي او په نورو سکیمونو کې لګي. په دې هرګز دا مقصد نه دی چې دا پیسې چېرته د چا جب لځي او یا یوټیلایز کېږي نه. د قبایلي اضلاع چې کوم حالات دي هغه ستاسو د مخې ده چې هلته ډېر زیات مسایل دي د مشکلات دي کمیونټي ډسپیوټ دي نو د هغې په وجه باندې هغه پیسې ونه لګي. نو په دې ټیم کې چې کوم زمونږ قبایلي اضلاع زه به خاص کر د باجوړ خبره وکړم زمونږ چې څومره الوکیشن د الوکیشن نه اورې نه به موږ رواني موږ د ډېرو سکیمونو دپاره دونه مطالبات کړي چې لکه د یو سکیم الوکیشن کم دی نو چونکې د معروضي حالاتو مطابق یا چې کوم دی د خلکو د نیډ مطابق موږ صوبایي حکومت ته وزیر اعلی صاحب ته چې نور کوم فورم دی هغې ته موږ اورې نه به دپاره ریکویسټ کړی چونکې د سکیم کمپلیشن ټایم 15 کاله دی لہذا دا تاسو موږ ته راکم کړئ 3 کاله کې وکړئ ځکه چې هلته خلکو ته مسایل دي نو دا پیسې ټیک د مسایل به پکې خامخا وي مشکلات هم شته او څه به د ډپارټمنټ انکمپیټنسي او
داسې هرګز نشي کېدای چې دا پیسې چېرته غیبې شي او دا یوټیلایز نشي. نو زما هم دغه وداسې نه چې هغه د کوهستان والا دغه ترې جوړ شي چې بیا چاپه لګي او د بکسونو نه 600 روپۍ راوځي، نو هغه شی ته چېرته دغه نه شي. چې په کوم ځای کې دا مسله وي نو ان شاء الله تعالی د هغې دپاره زمونږ ریلیونټ ډپارټمنټ شته دی او چې په چا باندې چاپه لګي یا د چا بکسونه ډکي دا د قوم پیسې ان شاء الله د هغې نه به خامخا راوځي. چې په کوم ځای کې سکیم نه وي او په کاغذونو کې سکیم وي او په ګراوند باندې نه وي نو صوبه او حکومت دې لپاره دی چې د هغې محاسبه وکړي او هغه ریکور کړي. بالکل، بهرحال دغه محاسبه هم مطلب صوبایي حکومت کړې ده، بل چا خو نه ده. ما تاسو نه بل چې کوم تپوس دی هغه دا دی چې وفاق دا وایي چې مونږ وابډا ته 24 کروڑ روپۍ ماهانه د بجلی دپاره ورکوو چې دا به 4 غنټې فری بجلی ټرایبل کې ورکوي. 24 کروڑ ماهانه میلاویږي. د باجوړ صورتحال ستاسو په وړاندې دی، بیا په خصوصي توګه ستاسو حلقه چې کومه ده هفته پکې بجلی ورکوي، د دې بجلی وفاق د وابډا ته روپۍ ورکوي خو وابډا عوامو ته بجلی نه ورکوي. نو ګوره دې کې ما تاسو ته ذکر وکړو که نه چې دې کې زمونږ د ان ایچ پی مسله هم په دې ټایم کې ذکر شوی وه په دې اوسني ایوارډ کې، او لکه تاسو خبره وکړه چې وفاق پیسې ورکوي او هغه یوټیلایز کېږي نه او سروسز نه ورکوي، خو چونکې بجلی محکمه چې کومه ده هغه ټول معاملات چې کوم دی نو وفاق ډیل کوي. د صوبې د طرف نه په ضلعو کې زمونږ اوس هم چې کوم د قبایلي اضلاع د بجلی او د دې څیزونو مسله ده نو هغه د ټیسکو سره ریلیټډ ده، همغه ټرایبل الکتریسټي سپلای چې کومه اداره ده همغه چلی. نو د بجلی په معاملاتو کې خو مونږ ته چې کومې پیسې میلاویږي نو هغه په صوبې په لیول باندې یوټیلایز کېږي او نور د قبایلي اضلاع چې کوم د بجلی مسله ده چونکې هغه اوس هم د وفاق سره لینک ده. تاسو به کتلي زمونږ چې کوم د ټرانسمیشن لاینز دي یا دارنګې میګا سکیمز دي نو هغه هم د دغه وفاقي محکمو د طرف نه چلیږي او د زمونږ چې کوم صوبایي محکمه ده د پاور اینډ انرژي نو هغه اوس دا کوشش کوي چې د بجلی معاملات صوبې ته راواړي او خپل داسې پروجیکټس لانچ کړي چې د هغې په وجه باندې وفاق موږ ته په 100 روپۍ باندې بجلی راکوي چې د هغې نه په سسته پیسو باندې موږ خپلو عوامو ته ورکړو. او د هغې تاسو به کتلي مې چې د مونډا د تیمرګرې چې کوم هایډرو پاور پروجیکټ و د هغې افتتاح وشو او د هغې چې کوم ریټس دي بالکل هغه به د وفاق نه ډېر زیات کمي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې په زموږ پاور اینډ انرژي کوم ډپارټمنټ دی دارنګې په سوات کې په نورو مختلفو ځایونو کې په دې باندې کار کوي او انشاءالله امید دی چې دغه پروجیکټ زموږ لانچ شي نو موږ په صوبه به په بجلی کې په خپله باندې خود مختاره شي. صحیح ده. د وزیر اعلی صاحب ډېر بهترین دا کوشش کړی دی څرنګه چې په امن او امان باندې ټول خلک ځان سره ودرول، دارنګې ان اف سی ایوارډ دپاره هم ټول اپوزیشن ټول ګوندونه ځان سره ملګري کړل. آیا هغه خلک واقعي ملګري دي؟ ځکه چې مسلم لیگ خو دلته په صوبه کې هم نمایندګي د والته حکومت دی، نو د مسلم لیگ د صوبې غړي د اپوزیشن لیډر هلته خپل وزیر اعظم صاحب ته دا وینا کوي چې ګوره هغه زمونږ سړه حق تیرک دا څو پورې چې د اپوزیشن جماعتونو تعلق دی زمونږ چې کوم د صوبې د حقوقو خبره کله راشي نو په هغه کې زمونږ د صوبې د لیول چې کوم قیادت دی زمونږ سره په اسمبلی کې چې کوم پارلماني لیډرز دي هغه د صوبې د حقوقو دپاره زمونږ سره په یو پیج باندې او موږ کتلي دي دې نه موږ انکار نه کوو چې هغه زمونږ سره په یو پیج دي. څو پورې چې د مرکزي لیډرشپ تعلق دی نو ظاهره خبره ده چې د مرکزي لیډرشپ خپل مجبوریانې هم یا په وفاق باندې دونه پریشر نشي بلډ کولی او څو پورې زموږ د صوبې د قیادت تعلق دی انشاءالله موږ په دې مسلو کې د امن او امان په صورتحال باندې د ان اف سی په مسله کې ان ایچ پی په مسله کې دارنګې ټوبیکو سیس په مسله کې چې کوم زموږ د سی سی آی فورم دی هغې ته چې زموږ کوم سفارشات راځي نو هغه موږ ټول په شریکه باندې زموږ څونه کمیټیانې چې دي هغه کې په هغې باندې ډسکشنز کېږي او زموږ چې څومره کمیټیانې د نیشنل اینډ د پروینشل انټرست لپاره وي نو په هغه کې د حکومت نه علاوه د اپوزیشن جماعتونو د ټول نه سټرانګ ریکمنډیشن هم وي د هغې پکې ریپرزنټیشن هم وي او په شریکه باندې موږ د صوبې مقدمه لړاو. صحیح ده. یو اخري تاسو نه پوښتنه لرم چې د وفاق دا ذمهواري وي چې په کومه صوبه باندې سخته راشي نو چې هغه د ډومین نه بهر د هغې سره هیلپ وکړي. زموږ په صوبه باندې سخته دا راغله چې په سوات کې سیلاب تباهي وکړه، په بونیر کې سیلاب تباهي وکړه، دا اوس د بدامنۍ ډېر شدید دغه روان دی. زموږ پولیس روزانه
خزانه چې کوم د قرباني ورکوي د پولیسو سره هغه رنګې سهولیات نشته جدید ټیکنالوژي نشته آیا په دې مد کې وفاق زموږ سره د دغه نه سیوا سره مرسته کوي که نه بالکل ځان غلی کړی دی وفاق زموږ سره بالکل مرسته نه ده کړې زموږ چې کوم خپلې واجبات دي دا دې موږ ته راکړي نو انشاءالله دا ټولې مسلې به موږ حل کړو او د وفاق د صوبې سره په دې موجوده حالات کې بیا زموږ د پاکستان تحریک انصاف چونکې حکومت دی نو وفاقي حکومت خو په خپله باندې غیر آئیني حکومت دی ټولې دنیا ته پته ده خو بهرحال که موږ ته د خپلې پیسې راکړي نو په دې باندې به موږ ډېرې مشکلات حل کړی شو په دغه مد کې د دهشتګردۍ په مد کې د امن او امان په صورتحال کې یا د سیلاب په مد کې د وفاق نه زموږ هېڅ تمه نشته او په دې موجوده حالاتو کې هغه موږ ته نه راکوي انشاءالله زموږ به دا کوشش وي چې چونکې زموږ سره د وفاقي حکومت نمایندګان هلته موجود دي موږ به کوشش کوو چې موږ په شریکه باندې وفاقي حکومت فورس کړو چې په دغه مد کې هم موږ ته خپل سپورټ راکړي ځکه چې په صوبه کې د ټول نه اهمه مسله د بدامنۍ ده او د بدامنۍ په مد کې وفاق زموږ سره دغه کړی وه چې تاسو کتلي وو چې بالکل موږ ته کوم ګاډي راکړي وو نو هغه مو ته موږ واپس کړو چې هغه د استعمال نه وو دا د وفاق د صوبې سره هغه دغه مظاهره ده چې کوم زموږ سره د میرې مور مظاهره کوي نو دا د وفاق نو ځکه ته موږ په دې وجه باندې واپس کړو چې یاره دا زموږ د استعمال قابل نه دي صحیح ده اخیری تاسو نه بس پوښتنه بینګ ممبر اف صوبه اسمبلی تاسو څه وینئ چې دا ځل به وفاق سره زموږ معاملات سم شي نفسي ایوارډ به وکړي که نه دا ځل به هم خبره لکه د مخکې په شان په میټینګونو کې ګډه وډه شي بس پاتې به شي انشاءالله زمونږ دا امید دی چونکې دا نفسي ایوارډ د ډېر ټایم نه تیاری هم شوی او د ټولو صوبو دې ته انتظار هم و انشاءالله زمونږ امید دی چې کومه زمونږ آئیني فارموله ده په هغه باندې خو توقع نه لرو چې په هغه به موږ ته څه راکړي خو بهرحال د ډېره حده پورې به زمونږ د صوبې مشکلات د دې نفسي ایوارډ سره حل شي انشاءالله ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو ډېره مننه مهرباني